أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مائده کې چې کوم احکامات دي دا عموما د اسلامي ریاست یا د مسلمانانو مضبوطیالي سره د هغې په بنیاد باندې احکامات دي. حج سفرو د حج سفر باندې کې احکامات دي. لکه اوس تاسو اخري رکعت نه یو رکعت مخکې واورېدل چې ګورې چې کله تاسو احرام تړلی وي نو تاسو به ښکار نه کوئ. که تاسو دریاب کې روان یئ دریابي ښکار خیر دی. دا مې په طور مثال وویلې د سورت مائده کې احکامات راځي، بیا به تاسو هغه انشاءالله په هغې باندې بیا پوهېږئ. بهرحال سورت مائده چې کوم وخت نازل شوی دی نو دا د مسلمانانو یو مضبوط اسلامي ریاست و. اوس راشئ احکاماتو ته ښه توجه سره واورئ. کوشش به زه دا کوم چې ډېره جلدي نه کوم، ځکه چې وخت مختصر وي. جلدي د وجې نه ځنه الفاظو کې به بدلون شي او کله بیا وخت هم زیات واخلي. انشاءالله تاسو یو منټ هم زیات نه اخلم. انشاءالله الله دې په دې کم وخت کې ډېر د برکت واچوي موږ تاسو ټولو دپاره تاسو احکاماتو باندې ځان پوه کوي. سورت النساء آیت نمبر 9 په دې کې الله تعالی فرمایي وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ. تاسو میراث تقسیموئ، په دې وخت کې تاسو ته غریبان راغلل نو هغه خپل تقسیم وخت کې د غریبانو څه نه څه امداد ورسره وکړئ. او دې وخت کې ذهن کې دا تصور جوړ کړئ که ما داسې یو ماشوم یا بچی پرېښودی وی او هغه د چا په تقسیم کې ولاړ وی او هغه ته چا څه نه وی ورکړي. یو وارې د صدر کې ومه لارې کې ما ته یو ماشوم راغی، ګلونه یې خرڅول. هغه راغلل ما ګلونه نه اخېستل، هغه ته ګستاخي وکړله. نو زه ورپوس شوم یو چپېړه مې ووهله، غوسه مې ورته وکړله. نو هغه ما ته وویلې، هغه هلک را ته وویلې چې که داسې چپېړه تا بچي ته چا ورکړې وی بیا به تا څه کول. بس دې خبرې تاسو یقین وکړئ. زه یعنې هغه بنده چې لکه ژوند نه سړی بېغمه شي. ګاډی مې سټېټ ته ودرول، ورغلم. څومره چې ما نه کېدلی شي هغومره مې هغې سره ښه خبره وکړله. څومره چې الله توفیق را کړی هغه مناسبت سره. نو ته هم دا تصور کوه چې کله میراث تقسیموئ غریبان په دې وخت کې راشي نو ځکه دا راوله که زما بچي داسې پاتې شوی وی او چاته ولاړی بیا به څه کول. ولیقولو قولا سدیدا، مضبوطه خبره کوئ، درسته خبره کوئ. هسې هبسې د پښتون خبرې چې موږ پښتو کې ورته وایو دا مه وایئ، په دې باندې څوک ترخوئ ما. دې نه باید بیا د میراث تفصیلي احکامات دي. میراث او طلاق دا دواړه داسې احکامات دي چې کله انسان باندې پېښه شي بیا بس هغه پوهېږي ورباندې. چې پېښه شوي نه وي نو هغه بیا اسانۍ سره پوهېدلی نه شي. په دې کې احکامات دي، تاسو معنا واورئ. الله تعالی دې موږ تاسو باندې دې باندې پوهې راولي. حکم دا دی د وصیت دپاره. اول حکم یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کوي یعنې حکم کوي الله تعالی تاسو دپاره په اولاد کې للذکر مثل حظ الانثیین. د سړي به دوه برخې وي په مقابلې د ښځې کې. سړي ته به دوه برخې ملاوي. زنانه به اعتراض کوي، سوال راځي چې د ښځې ولې یوه ده د سړي ولې دوه دي. بنیادي طور باندې د خرچې ذمه دار د خرچ ذمه دار سړی دی، ښځه ذمه داره نه ده. نو ستا 100 روپۍ خرچه ده 100 مې درکړئ او د یو ښځې 1 روپۍ خرچه ده هغې ته مې 1 ورکړه. دې ته وایي عدل، دې ته وایي انصاف. ځکه چې هغې 1 روپۍ لګېږي او ستا 100 لګېږي، دواړو خرچه برابره شوه. تا ته 100 میلاو شي، هغې ته 1 میلاو شوه. دویمه خبره دا ده چې ښځې دپاره 2 طرفونو نه میراث دی، یو د خاوند طرف نه یو د پلار طرف نه. سره د دې چې خرچه یې نشته، خرچې ذمه داره ښځه نه ده. دا خو نن سبا ماحول زموږ داسې کړي دي چې خامخا هغه بوجونه یې بیا اچولي دي چې هغه بوجونه په هغې باندې د الله طرف نه نشته. د دې وجې نه د سړي به 2 برخې وي، د ښځې به 1 برخه وي. وإن كان نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. که د ښځې د یوې نه زیاتې وي نو دوی لپاره به 2/3 حصه وي. 2/3 ثلثا 2/3. تفصیل احکامات دا په خپله ډېر یو ګنټه یا تفصیلي درس غواړي. الله تعالی توفیق راکړي انشاءالله. رمضان نه بعد به د تفصیلي خبرې او یا تفصیلي احکامات الله تعالی چې کوم اسماء الحسنا دي دا به هم انشاءالله بیانوو.
ان شاء الله تاسو به خوشحال یې. وان كانت واحده کله چې نه یوه فلها النصف نو بیا نیمه برخه ده. ولابويه لكل واحد منهما السدس مور پلار ته په شپږمه حصه مور پلار ته مور پلار ته په شپږمه حصه. وان كانت نو السدس مور پلار لپاره به د هر یو نه شپږمه حصه وي مما ترکه ان كان له ولد دا هله چې د اولاد دا هله چې اولاد وي. وان لم يكن له ولد وورثه ابواه نو د دې بچي نشته دي ورثان یا میراث کې صرف مور او پلار نو فلامه ثلث نو د مور به درېیمه حصه وي. مور ته به بیا درېیمه حصه ورکولی کېږي. وان كان له اخوة فلامه ثلث د نور نه خویندې وي نو د مور به بیا شپږمه حصه ورکوي. دا به بیا شپږمه حصه وړي. وروسته د وصیت نه چې وصیت یې کړی وایي شیونه به کوم چې ضروري خبرې دی هغه به تاسو پوهوم. دا به د تقسیم نه مخکې وي. یو قرضه یو وصیت. که چیرې په دې مړي باندې قرض پاتې وي د ده ترکې نه به اول قرضه پوره کېږي. قرضه به اول ورکوي. مثلا 1,00,000 روپۍ پاتې شوي 1,00,000 کې 30,000 د باندې قرضه ده نو اول به قرضه لنډه کړي. هغه نه بعد د ده وصیت دی. وصیت درېیمې حصې کولی شي. درېیمې حصې کولی شي. که ده نه زیاتې وصیت کړی وي دا به نه پوره کېږي. او دا حکم شوی دی مخکې چې که وصیت د ګناه وي نو بدل به کړي او که د نیکۍ وي نو واجب دی پوره کوي دی. اول قرضه دویم وصیت. دې نه علاوه دوه شیونه نور دي. وروسته د دې احکاماتو کې یو چا سره تاسو د ورورولۍ په بنیاد وعده کړې ده لکه څنګه چې مدینې ولو مکې ولو سره معاهده کړې وه. یو دویم وصیت هغه بچي لپاره چې دا زوی مړ شو او بچي پاتې شول میراث کې د ده حق نشته. هغې لپاره ته وصیت کولی شي. نو بنیادي طور باندې تقسیم نه مخکې دوه شیونه دي. اول به قرضه ورکړي بیا به هغه نه وروسته وصیت وکړئ. دې نه علاوه د دې مال چې کوم وصیت پاتې شوی دی یو چټاک یو دومره زما ګوته به تاسو ته دومره ښکاري دومره مال هم په خپلې مرضي چاته نشي ورکولی. ځکه چې دې کې د ده ښځې بچي حتی کې چې د مور په خېټه کې بچی دی د هغه هم پکې حصه ده. مونږ خو بیا د هغې میراث نه تقسیم کوو. کله چې نمازونه تقسیم کوو کله غنم تقسیم کوو کله یو بلې بهانې باندې تقسیم وکړو. دا د مولوي صاحب دی دا ډاکټر صاحب دی دا پیر صاحب دی دا فلانی صاحب دی یو شي اجازت راته نشته د هغې تقسیم. د دې مالکان مما قل او کثر پرونه حکم تیر شوی دی. امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې که یو کس کپړې پرېښودي وي نو دا هم تقسیم کا. هغه د هغه کار کېږي او که نه کېږي په حکم پوره کول ضروري دي. تقسیمه یې مخامخه. تقسیم نه مخکې ته چاته ورکولی نه شي. یو بچي ته حصه میلاو شوه هغه مالک جوړ شو هغې نه بعد هغه مرضي ده چې هر څه پرې کوي. دې مخکې نه هغه تقسیمومه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. دا ذهن کې به سوال راځي چې دا د پلار ولې ډېره ده دا د مور ولې کمه ده دا د خور ولې زیاته کمه ده وغیره وغیره. الله وایي ته په دې نه پوهېږې. دا ستا ذمهداري نه ده دا ستا کار نه دی. زه په دې پوهېږم چې په فایدې کې یا په دې تقسیم کې کم یو دپاره څه شی څنګه ضروري دي. د دې وجې نه دې ته حدود وایي. الله تقسیم کړی دی. هېڅوک دا تقسیم بدلولی نشي. هېڅوک یې نشي بدلولی. ان الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. که ښځه دې مړه شوه نو د هغې مال نیمه حصه به ستا وي د خاوند. ان لم يكن له ولد د حاله چې اولاد یې نه وي. اولاد یې نه وي نو نیمه حصه ده. وان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا
قرباني لپاره بیا څلورمه حصه ده هغه به بچو کې تقسیم شي من بعد وصیت یوصین بها او دین وروسته د وصیت او د قرضې نه یعنی دا تقسیم به د قرضې او د وصیت نه بعد کېږي ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد ته مړ شوې نو ښځې به د څلورمه حصه وي هله چې اولاد یې نه وي هله چې اولاد یې نه وي وإن كان لكم ولد ولهن الثمن كبياتا أولادي نو خذب أتم إسريا خذب بأتم إسري مما تركتم أغمال لكتاب رخودي أغمال لكتاب رخودي من بعد وصية توصون بها أو دين ورست استاسد وصية كولو أو ذكر دين بعد وإن كان رجل يورث كلالة كداسيو سرعيني چه كلالي كلالا برا أخكتا إيتو کی نشتا موږ پښتو کې ورته وایي میراث بل ښکته خپلوان نشته مور پلار نیانې که وغیره ښکته زامن وسي وغیره دا نشته او امرأة یا ښځه وله اخ و اخت هسې د خور او د ورور حصه نشته خو چې میراث دی بل ښکته خپلوان نشته نو دې میراث کې به د ده بیا ورور او خویندې شریکي بیا دی به هغوی ته میلاوېږي څومره ولکل واحد منهم السدس په دې کې هر یو کس ته به شپږمه حصه وي بیا هر یو کس ته به شپږمه حصه وي وإن كانوا أكثر من ذلك كده دينا ديروي نو بیا به ورته ټول به شرکاو فی الثلث په درېیمه حصې کې به دا بیا شریک وي من بعد وصیت وروسته د وصیت او د قرضې نه قرضې او د وصیت نه بعد وصیة من الله دا د الله حکم دی والله علیم حلیم الله پوه هم دی او بردباره هم دی دا د الله حکم دی دا د بدلولی نشي دا د بدلولی نشي دې کې ضروري خبره دا ده دوه احکامات ما تاسو ته وویلې ضروري خبره دا ده چې څنګه د نر حق دی همدقه رنګې د ښځې حق دی اگر که هغه یوه روپۍ ولې نه وي دا به خامخا ورکوي هغې پې کار کېږي یا نه کېږي هغه مالداري ده یا غریبه ده دا په تا باندې الله نه ده پرېښودي چې کنه مالداري ده نو نه ورکوم او غریبه ده نو ورکوم یا غریبه ده نو ډېر ورکوم او مالداري ده نو لږې ورکوم نه 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 دې ته حدود وایي دا د الله تقسیم دی په دې کې ستا عقل ستا فکر معاشره جرګه حکومت حتی کې چې د الله حدونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم د تبدیلي اجازت نشته څنګه تبدیلي نشي کولی آیت نمبر 15 کې واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم ستاسو مسلمانانو کې یوې ښځې بدکاري وکړله 4 ګواهان به برابر کړي 4 ګواهان فإن شهدوا که دا 4 کسانو ګواهي ورکړله ستاسو د مسلمانانو نه او نرانو نه نو بیا څه وکړئ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا نو کور کې کوټې کې بندې کړئ چې مرګ ورته راشي او یا الله بله لار را جوړه کړي دا حکم منسوخ شو په سورة النور آیت نمبر 2 سره حکم اوس دا دی چې کله بدکاري وکړي ښځه په یو احکاماتو الزانیة والزاني زناکاره زنانه او زناکار سړی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده 100 پړې مو وهئ د دې دواړو نه جلد جلد نه دی پوستکي باندې او وهلو کې هم طریقه ښودلې ده چې داسې مې نه وهئ چې زه د اخلاصه ګزار ورکړي چې ملا یې ماته کړي هغه هم طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده 100 پړې مو ووهئ دې نه علاوه چې واده یې کړی وي د ده دپاره رجم دی رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې هم کړی دی په حدیثو کې هم شته عمر رضی الله عنه فرمایي چې داسې خلک به پیدا شي چې بیا به وایي چې قرآن کې رجم نشته حال دا دی چې رجم د قرآن حکم دی او بیا یو آیت هم هغه تلاوت کړی دی خو په هر حال دا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې زندګي کې کړی دی او رجم چې واده یې کړی وي زنا یې وکړله بدکاري د لپاره به سزا وي حکم کې لږ فرق دی یو هغه ده چې تا ولیدل لیدو دپاره شرط دا دی چونکې احکامات دي معافي غواړم تاسو نه داسې ګواهي به ورکوي لکه ستنې کې چې تار و لکه کوهي کې چې بالټۍ و
یوازې دانا چې بربند مې ولیدل او یو بل ښکلول او فلانې فلانې وغیره وغیره، نه د عمل باندې وګوري او په دې عمل څلور کسان ګواهي ورکړي، چونکې سزا ډېره سخته ده. نو دې وجې نه اول داسې موقع ملاوېدل نه دي پکار چې ملاو شي. نو سختي دومره ده که چېرې یو کس وویلي یا دوه وویلي یا درو وویلي او څلورم یې برابر نه کړو، نو ده ته به اتیا پورې ملاوېږي. ځکه چې ده دا خبره ولې عامه کړه چې د زنا ده خبره بدکاري ده خبره دا همدغه رنګې پټه په پټه پاتې وي. ځکه چې بیا بل سړي ته زړه کې بیماري وي هغه بیا داسې خلکو تلاش کوي. یوه دا حکم د هغې زنانه دپاره نه دی چې هغې سره ریپ وشي، سختي وشي، ظلم وشي، زبردستي وشي. زبردستي باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې نه بعد عمر ګڼتنو په زمانې کې هم شوې ده او هغې نه وروسته هم شوې ده. د هغې یوې کسې ښځې د هغې ګواهي هم کافي ده. ها قاضي لپاره دا اختیار دی، دی به حالاتو مطابق حالاتو مطابق هغه به ګوري چې دا ښځه رښتیا وایي، دروغ وایي، قانون څه وایي، خلک څه وایي، دا ښځه خو داسې نه ده، دروغ وایي که نه وایي. دا د قاضي حکم دی، دا د قاضي حکم هغه دی، تعزیر دی، دا تحقیق به هغه کوي. که چېرې هغه ثابته کړلی شوه لکه نن سبا آلات دي، نو د آلاتو حکم هم داسې دی لکه ګواه. نو داسې سړي ته بیا سزا ملاوېږي. که شادي شده وي نو رجم وشي او که شادي شده نه وي نو 100 کوړې به ورته میلاو شي، 100 کوړې به ورته میلاو شي. یا الله فرمایي آیت نمبر 16 سورت النساء کې، ها د سورت نور هغه دویمه واورئ چې کله سزا ورکوئ نو خلک به حاضر کړئ، پټه سزا به نه ورکوئ. خلکو ته به دعوت ورکوئ چې ډېر خلک راشي د دوی دا قبیحه سزا تماشا یې وکړي چې بیا بل سړی داسې کار نه کوي. دا د سورت نور دویم نمبر حکم و، ځکه چې د سورت النساء آیت نمبر 15 منسوخ شوی دی. ښځه په کمرې کې بندۍ نه بلکې سزا به ورکوي. خو د سزا نه مخکې هم احتیاط په دې خبرې کوه چې کاڼې دې کېده، کاڼې دې کېده. څومره چې پټولی شي دومره یې پټه کړه، څومره چې پټولی شي دومره یې پټه کړه. آیت نمبر 16 سورت النساء. اے نوجوانانو لږ شوق سره دا واورئ. واللذان یاتیانها منکم فآذوهما، هغه دوه کسان چې خپلو کې بدکاري وکړي هغې ته سزا ورکوي. د دې مفسرینو دوه مطلبونه کړي دي. یو خو ښځه او نر دی، نو چې کله ښځه او نر وي نو بیا مبالغه د مذکر وي، دا صیغه د مذکر وي. خو دې نه د بعضو صیغه د مذکر اخیستې ده. نو داسې هلکان چې هغه هلک و هلک ته لاړ شي. د قوم لوط علیه السلام هسې د قوم لوط خبره کول هم نه دي پکار، دا د صدوم ورته ویل پکار دي. نو دې باره کې شریعت حکم دا دی. علي رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې کې معمولي غوندې اختلاف دی. خلاصه یې دا ده چې دوه کسان چې نر سره بدکاري وکړي دې ته داسې سزا پکار ده لکه لوط علیه السلام قوم ته چې الله ورکړې وه هغه دا وه. کله یې داسې ورته اوچت کړو بر یې وخېژو او بیا یې الټه کړو او کوټه یې کړو او بیا یې په ځمکې راوویشتو، بیا یې بره نه په کاڼي وورول. نو عبدالله ابن عباس او علي رضی الله تعالی عنه دې رایې دا ده چې بره یو سړی بلډینګ ته یې وخېژوه، هغه ته نه یې راوغورځوه، بره نه یې په کاڼ وولئ چې شدید ترینه سزا ورته میلاو شي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي سړی دیوال ته یې ودروئ، دیوال ته یې راوغورځوئ او بیا یې په کاڼ وولئ، ځکه چې د ده سزا الله موږ ته ښودلې ده. اول پې دا کور را ګزار کړه، بیا پې کاڼي ګزار کړه، ځکه چې دا هلک و هلک سره بدکاري کوي. تاسو ژبې کې ورته انګلیس کې نه راځي، دا ګې چې ورته وایي. همدغه رنګې سزا د زنانهو په خپلو کې هم، ځکه دا فطري عمل نه دی. حکم دی ځکه وضاحت سره بیانوم، الله دې موږ تاسو پرې پوه کړي.
فإن تاب واصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ستا د ګرفتارولو نه مخکې دوی ویستله، اصلاح یې وکړله، نو دې پسې تلاش مه کوه. یا خامخا ورپسې ګرځه، ما لټون مه کوه، لټون بیا مه کوه. یا ایها الذین آمنوا، یا مؤمنانو، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. اے مسلمانانو، د ښځو په زبردستي سره وارثان نه جوړېږئ. مثلا تا کور کې یوه ښځه طلاقه شوه یا کونډه شوه، نو مونږ پښتنو کې هغه ښځه بیا نه پلار کره پرېږدو، نه په خپلې مرضي نکاح ته پرېږدو، خپلې مرضي باندې نکاح ته پرېږدو نه. نو دې وجې نه د زنانو طرف ته بار بار دا هغه راځي چې توجه نه کوي، مونږ توجه هم خرابوي. یا خویندو ټول احکامات اکثر ستاسو باره کې دي، کوشش وکړئ لږ توجه سره واورئ. تاسو که الله پوهېږي نو هر یوه زنانه یوه لویه مدرسه ده، د هغې په دې کې بچیان دي، او نن سبا خاوندان خو ستاسو تابعدار دي. که الله تعالی تاسو برابرې کړي نو ډېر خلک به برابر شي. نو دې وجې نه لږ توجه وکړئ او ورته ځان سره ماشومان راولئ ما، کاری ول لږې کابو ساتئ، او لږ دا د الله احکامات دي. دا نه د ډاکټر نثار خبرې دي او نه د جماعت اسلامي خبرې دي او نه د بل چا خبرې دي، دا د الله احکامات دي. براه کرم لږ توجه کوئ، نور خلک خپل ځان سره مه ګډوډوئ. یا الله تعالی فرمایي د ښځې به په زور وارث نه جوړېږي. لکه مونږ کور کې ښځه کله کونډه شي یا طلاقه شي، نو بیا زوی پورې به وخت تېروي که نه، دا کسر هلک ته بیا واده کومه که نه، دا زمونږ پښتنو رواج دی. نو الله وایي د ښځې واردات یو داسې میراث خو نه دی که نه چې څنګه دې خوښه یې هغسې به کوي، نه، د ښځې رایې به پکې شریکوي، ښځې نه به پوښتنه کوي که د هغې چېرته نکاح خوښ دی دستور مطابق یا پلار کره ځي دستور مطابق. ها بچي ستا حق دی څومره پورې چې مور سره وي قانون مطابق تقریبا 7 سال، او یا هغه بچي د اوسېدو د مور سره چې څومره پړې ورکوي هغې نه بعد بچی ستا دی، ښځې به په زور وارث نه جوړېږي. سورة النساء آیت نمبر تاسو واورېدو چې کومه تاسو ته وویلې، ورپسې الله تعالی فرمایي ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. که دا ښځه پلار ته راځي یا دا بل واده کوي یا داسې یو امن ځای ته ځي، نو په زور به ایساروي نه. ها که بېحایایي کوي نو بیا به په زور ایساروي، یعنې وځي د بېحایي دپاره، بدکاري دپاره، ګناه کار دپاره، نو بیا ایساره که او کم مال دی چې ورکړی وي هغه به ترې نه اخلئ. خو چې کله یې ته ایساره کړې نو مال به هم ته ایسار کړې. مال دې دپاره نه چې ویې خورې، بلکې دې دپاره چې هغې ته سزا میلاو شي او اصلاح وشي، اصلاح وشي. یا حکم دی په صورت نساء کې چې وعاشروهن بالمعروف دی، دا ښه توجه سره واورئ. یا زنانو تاسو هم ښې توجه سره واورئ. وعاشروهن، عاشرو د معاشرې نه دی، د معاشرې بنیادي حکایي ښځه او خاوند دي. ښځه او خاوند دا د معاشرې بنیادي حکایي ده. نو اے مسلمانانو وعاشروهن، دې زنانو سره ښه سلوک کوئ، بالمعروف یې په ښې طریقې سره. یو دوه حدیث واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے سړو، ښځه د پختۍ نه پیدا شوې ده او د پختۍ هم ورنۍ حصې نه، نو پختۍ کږه ده، که سیده کوې په زور نو ماتېږي، که نه یې سیده کوې په زور نو کږه ده. مطلب یې څه دی؟ مونږ چې کوم مطلب اخیستی دی دا نه دی ګورې چې کني بس بیا ښځه کږه ده هر وخت یې به کږئ او پېغور هم ورکوه او دا چل دی او دا چل دی. بلکل یې دا مطلب نه دی، دا مطلب هېچ چا نه دی بیان کړی. مطلب یې دا دی چې دواړو صورتونو کې ښېګړه کوه، سختي مه کوه. که سختي کوې ماتېږي، نو که ښه سلوک دی، ښه خوی دی، هم نو ښه سلوک کوه، که بدخویه ده هم نو ښه سلوک کوه، په دواړو صورتونو کې ښه سلوک کوه. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې دوو مظلومانو سره یا دوو کمزورو سره ښه سلوک کوئ، یو یتیم او یو ښځه، دا کمزوری مخلوق دی، دې سره ښه سلوک کوئ.
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وری خطبه بیان کړه او هغه خطبه کې د خطبه تقریر وو اذن بعث اشقاها داود علیہ السلام هغه وخی کې سوا چې هغه وخی ونی ولا خپې ورته کټ صالح علیہ السلام خپې ورته کټ کړلې او ظلم سره یې مړه کړله دا کې څه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صالح علیہ السلام ته چې کوم الله تعالی اوخه د معجزې په بنیاد ورکړې وه چې داسې طریقې سره یې هغه مړه کړله په دې خطبې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے مسلمانانو نرانو تاسو کې یو سړی دا به خپله ښځه د غلام په شان دی وهي او ظلم ورباندې کوي لکه هغه صالح علیه السلام هغه اوښې سره قوم کوو دغه طریقې سره یعنې ظالمانه طریقې سره به سزا ورکوي او ځکه به دا پته نه وي چې کېدای شي د شپې په آخر حصې کې یا سبا بیا هغې سره ملاوېږي یو طرف ته ظلم کوه بل طرف ته خواهشات پوره کوه نو الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري شریف او مسلم دواړو کې دا حدیث دی چې دا تا لپاره مناسبه نه ده ابو هريره رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین اخلاق ولا هغه سړی دی چې د هغه اخلاق ښځې سره ښایسته وي یو سړی ښځې سره خوش اخلاقه دی بس دغه سړی خوش اخلاقه دی دا د ترمذي حدیث دی مسند احمد هم ذکر کړی دی بهترین اخلاق ولا هغه سړی دی چې ښځې سره اخلاق ښایسته وي عمر رضی الله عنه ته یو ښځه راغله کعب رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست دی ورته وایي یا امیر المؤمنین زما سره ډېر ښه سړی دی لمونځونه کوي اودسونه کوي روژې ساتي فلانې د چا غیبت نه کومه بعضې خلک داسې شته او دا دومره ښه سړی دی عمر رضی الله عنه پوه نه شو هغې دې ښځې ته وویلې ماشاءالله تا خو دومره ښه خاوند دی الله دې هغه ته په دې نېکي کې نور برکت ورکړي دا ښځه شرمېدو شو روانه شوه کعب ورته وویلې چې یا امیر المؤمنین دې ښځې تا ته خاوند نه شکایت وکړو او ته په شکایت پوه نه شوې وایي ښه نو ښځه یې راوغوښته کعب ته یې وویلې چې څه شکایت یې وکړو او ته یې فیصله وکړه ځکه یې باید د بصرې قاضي هم کړو دا کعب نو وایي ښځې شکایت وکړو چې دا سړی یو وایي چې تبلیغ کې لاړ شي یا مسلسل شپې په نیکۍ تېروي زما حق نه پوره کوي اصل شکایت یې دا وکړو نو کعب فیصله بیا وکړله د عمر رضی الله عنه په وړاندې چې 3 ورځونه زیات به ته عبادت نه کوي الا دا چې د ښځې ضرورت پوره نه کړي بیا ضرورتونو پورې فرق دی هغې باندې تاسو پوره بیا ښه پوهېږئ اوس راشه ښځې ته ای زنانو دا واورئ شوق سره واورئ ډېر ضروري دا خبره ده د دې احکاماتو نه مخکې اول یو اصولي خبره زده کړئ تاسو سړي هم او زنانه هم اصولي خبره دا ده چې نر الله تعالی په حیثیت خلیفه پیدا کړی دی د خلافت ذمہداري دا د نر دی دا د ښځې نه دی دا د آدم دی آدم ته په دې خلافت په دې کار کې یو ملګري ضرورت و د عمده د جنس نه نو الله ورته ښځه پیدا وکړله او دا یې ورته وویلې الله تعالی سورت آیت نمبر 21 سورت زمر ومن آیاته او د هغه د نشاناتونه اندا خلق لكم چې پیدا کړي دي تاسو لپاره من انفسکم ستاسو د ځانونو نه ازواجا بیبیانې تاسو ته هم ستاسو نه بیبیانې پیدا وکړي دا ما لیکلي نه دي دا تاسو ته کوئ ځان سره نوټ کړئ آیت نمبر 21 دی لتسکنوا الیها ښځو ته خاص کر دا خبره کومه تاسو ما پیدا وکړئ د دې سړي دپاره د سړي ذمہداري د خلافت دی ته به ورسره ملګرتیا کوئ لتسکنو یسرو چې تاسو سکون حاصل کوئ الیها
دې زنانو سره نو چې ښځه درته په خپله خلیفه شي نو وروسته احکامات راځي بیا ورته پوه شي انشاءالله راځي هغې باندې پوهېږي نو بنیادي خبره مې تاسو ته دا کوله چې د ښځې پیدایش مقصد د خاوند ته آرام رسول دي دا یې الله مقصد بیان کړی دی چې کومه ښځه خاوند دپاره سکون ذریعه نه وي دا د الله پیدایش مقصد بدل کړی دی دا د الله په نیز باندې قیمتي خزانه ده دا د الله په نیز باندې دا الله په نیز باندې ښه خزانه ده دا بده خزانه ده کله چې د مقصد نه دی پوره کړی دې نه بعد تاسو اوس احکامات واورئ یا زنانو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې بهترین نعمت الله تعالی دا خوش اخلاقه ښځه ده یعنی که یوه ښځه خوش اخلاقه ده دونه بهترین نعمت بیا بل نشته علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دې معنی دا ده اے الله تعالی ما ته دنیا کې ښه ښځه راکړي اے الله تعالی ما ته آخرت کې ښه ښځه راکړي ځکه چې ښه ښځه دا دنیا کې دې نه بهتر نعمت بیا بل نشته علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي او قیامت کې ظاهره خبره ده چې ښځه بله ملاوېږي چې جنت کې نه وي خو نه ملاوېږي نو دا د دنیا او د آخرت جنت دی چې کله ښځه خوش اخلاقه وي کله عالمانو په سلسله صحیحه کې یو کتاب دی تاسو اکثرو ته معلوم وي په هغې کې د ښځو د احادیثو نه بعد یو څو احکامات لیکلي دي هغه احکامات ما تاسو ته لیکلي دي خاص کر زنانو ته هغه واورئ اول دا چې ښځه دې په لارې کې داسې دي حکم نه مخکې بل حدیث واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا حکم وکړو چې ښځې دې دیوالونو سره واقع دي مدینې کې دا حکم وشو پر دی هوا کې دي نو چې ښځې به دیوال پورې تلې اکثرو زنانو د کپړو دا حساب شلېدلې وه د څادر او د کپړو وجه به دا وه چې دیوال پورې به داسې انښتې تلې چې چېرته سړي سره مې ټکراو رانه شي لاره ونه نیسم مخامخ ونه لګي سړی نو دې وجې نه یو طرف ته تلل وي دویم دا چې ښځه به نیغه نه ځي مټکر او خپو کې مې داسې شی نه وي اچولی چې هغه په خپې په دې سړک باندې وهي ککهار کوي او یا جنکار کوي دا حرام دی داسې مزل به نه کوي سترګې به ټیټوي دا ټول حکمونه په قرآن کریم کې شته او په خپلو ځایونو کې به راځي خو چونکې اوس دغه تقریر د دې موضوع باندې دی نو ځکه تاسو ته وایم لکه مثلا صورت احزاب کې دي چې یغضو ټیټې کوي خپلې سترګې وقرن فی بیوتکن کور کې قرارې کېنئ پورې صورت احزاب احکامات دي نو هلته به درته بیا وایم اوس ماحول جوړ دی د دې محرم نه بغیر به مزل نه کوي پردې به کور نه وځي ګونګلو به نه اچوي عطر به نه لګوي بهر چې کله وځي باریک لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زنانه چې د لباس نه یعنې کپړې اچولي دي او دې باوجود دا بربنډه ده دا به جهنم کې همدې اعضاو نه ځوړندوي او ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د معراج په شپې کې ښځې ولیدې چې داسې ځوړندې وي ما پوښتنه وکړله چې د هغه زنانه دي چې سره د کپړو د حیا دي همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې که یو سړي باندې د لوحې اوسپنې تیر ولګي په سختي سره دا ډېره اسانه خبره ده په مقابلې د دې کې چې غیر محرمې ښځې ته سترګې وغړوئ نو حکم خو سړو ته شو ښځو ته څه حکم دی
یو ګاډي شاته یو شعر لیکلی و دا ګاډي شاته ډېر کله کله ډېر عجیبه شعرونه وي خبره ډېر عجیبه وي او ټوکې هم پکې وي او مانخیز هم ډېره وي وایي حیا د پوزې سر ته راغله نن سبا جنکۍ پوزې پټوي نه نو نن سبا خو مونږ پوزه پټوو او ښایست خو په سترګې کې دی نو پوزې نه خو هغه نوره بدرنګه وي نو داسې ځان یې جوړ کړی وي چې بس هغه ته مجبور یې چې ورته ګورې به نو حکم یوازې سړي ته نه دی ښځه به داسې انداز کې نه وځي چې هغه ته بیا توجه کېدلی شي هغې ته بیا توجه کېدلی شي بیا الله تعالی فرمایي سورة النساء آیت نمبر 19 کې وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دا ښځه ده وښځینه ده بدرنګه ده بل څه چلې دی بل څه چلې دی نو الله وایي خیر دې صبر کوه تا ته به الله تعالی په عمدې بدرنګې ښځې کې ډېر خیر واچوي سورة النساء آیت نمبر 19 کې تاسو ته ما لیکلی دی وإن كرهتموهن که ښځې مې خوښې نه وي کراهت محسوسوئ نو صبر وکړئ ورسره خیر دی په صبر زندګي تېره کړئ خو که نه یې تېروئ آیت نمبر 20 واورئ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ها کله ښځه بیا بدلوي په بلې ښځې دا مطلب نه دی چې بل سړي سره ښځه بدله کړي نه ده ته طلاق ورکوي بله ښځه کوي نو خیر دی اجازت درته شته خو چې څه دې ورکړي که یوه لویه خزانه دې ولې نه یې ورکړي دا ورته ورکړه اضافي الزامات پې مه لګوه خامخا یې توروه ما خامخا یې بدرنګوه ما عزت سره یې رخصت کړه الله به درته بله لار جوړه کړي او تا ته به الله تعالی بله لار جوړه کړي اول خو ګزاره وکړه آیت نمبر 19 کې او که نه کوي نو الله طرف نه اجازت دی بیا ورپسې آیت نمبر 22 کې الله فرمایي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف کومو ښځو سره چې تاسو پلار نکاح کړی وي هغې سره به نکاح نه کوئ تاسو خپلې میندې نه دا پلار دویمه ښځه کړې ده درېیمه یې کړې ده څلورمه یې کړې ده طلاق نه باندې بله کړې ده بله یې کړې ده خو چې پلار دې ورسره نکاح کړی وي هغې سره به نکاح نه کوي الله وایي دا به د ګناه ده سخته ګناه ده آیت نمبر 22 کې دې نه علاوه دا ښځې په تاسو نکاح کې حرام دي آیت نمبر 22 نه بعد 23 کې الله تعالی ښودلي دي حرمت علیکم امهاتکم اوس واورئ ما لیکلي تاسو ته میندو سره نکاح حرام دی لوڼو سره نکاح حرام دی خویندو سره نکاح حرام دی تریندې د پلار خوندې پوپیګانې هغې سره نکاح حرام دی د مور خویندې خاله ماسي هغې سره نکاح حرام دی وبنات الاخی ورېرې سره نکاح حرام دی وبنات الاخت ورځې سره نکاح حرام دی وامهاتکم اللاتي ارضعنکم داسې ښځه چې پی درکړي دي او د دې مقدار په حدیثو کې 15 کرته دی دا یو مجلس کې دی او که بیلو مجلسونو کې دی د امام حنیفه مسلک کې دومره دي چې خېټه پې مړېږي احادیثو کې 15 کرته یو مجلس کې ماشوم ته هغې کې اچولی پړې واغستې لرې شو بیا یې واغستې لرې شو بیا یې واغستې لرې شو بیا یې واغستې نو دې سره دغې جنۍ سره دا کمې مور ته چې تا ته پی درکړي دي نو صرف ستا نکاح د دې خویندو ورونو سره حرام دی ستا نورو خویندو ورونو نه دا چا چې پی څکلي دي دغو سره واخواتکم من الرضاعة دا هغه خویندې چې رضاعت کې دي شریکې دي یعنې نورې راغلي دي ستا مور پی څکلي دي یا ته ورغلی د هغې بچو پی دې څکلي دي هغې مور سره وربائبکم التي في حجورکم ورکاکیانې ربائکم یعنې داسې ښځې سره دې واده کړی دی چې ځان سره یې لور راوستې ده دې ته ویلی کېږي چې ښځې سره تا نکاح وکړو د بل سړي نه د هغه لور وه هغه لور تا ته راغله کور ته مونږ خپلې ژبې کې پرکټۍ ورته وایي نو هغې سره به هم فی حجورکم یعنې تاسو په حجرو کې تاسو سره راغلي من النسائکم اللاتي خو دا هغې ښځې وله دخلتم بهن چې کوروالی مو ورسره کړی نکاح دې کړی دی
کورواله نه دی شوی نو دې په دې ته د دې لور سره به نکاح کولی شي خیر خو نکاح شوی او کورواله هم شوی دا ښځه دې طلاقه کړه یا مړه شوه نو دې لور سره تا لپاره بیا نکاح جایز نه دی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم هغه زامن چې تا نه پیدا دي یعنی یو خو بلې ښځې سره راغلی دی یا هسې تا ورته سوی ویلي دي تا نه چې تا نه پیدا دي ستا صلب نه پیدا دی د هغې ښځې سره مونږ پښتو کې انګور چې ورته وایو ننګور انګور دې سره هم نکاح حرام دی نکاح به نه کوئ وان تجمعوا بین الاختین دوه خویندې به یو ځای نه جمع کوئ یو ځای به دوو خویندو سره نکاح نه کوئ او دې کې یو قاعده بله ده هغه هم څه کوي داسې دوه زنانه چې هغه خپلو کې یو ورته نر کا یو ورته ښځه کا که د هغې خپلو کې نکاح نه کېږي نو دا دوه زنانه هم تا سره بیا نکاح نه کېږي لکه مثلا زما ښځه ده د هغې خورده ده د هغې خورده ده اوس هغې سره آیا زما نکاح کېږي او که نه کېږي نو زما ښځې نه ورته نر جوړ کړه نو خورده یې څه شوله د ماما شو نو ماما سره نکاح کېږي نه کېږي نو داسې ښځې سره بیا نکاح نه کېږي همداسې ټول خپلوان یعنې د ښځې خپلوان سره واده کوي ته پوهېږې نه نو یو ورته مثال دپاره نر که بل ښځه که خپله به تاله پته ولګي چې نکاح کېږي که نه کېږي یا دې نه بعد الله تعالی فرمایي والمحصنات من النساء میروخي ښځه ولې زه یو خبره تاسو ته کومه موږ کوم نه قبایل زما ځنه الفاظ سخت دي دا زموږ د هغه د خانداني هغه روایات دي تاسو دپاره دا نه وایم اصل کله کله ما نه سخت الفاظ ادا شي یا بعضې کسان فکر وکړي خاص کر نږدې دوستان خو دا زموږ هغه خپل روایاتو په بنیاد وایم ستاسو ذهن کې مې دا خبره ګورې بلکل نه وي نو والمحصنات موږ خپلې ژبې کې میړوخې ښځې خاوند وله ښځې هغه ښځې چې خاوندانې دي هغې سره هم نکاح نه کېږي امام ابو حنیفه مسلک کې 25 سال به انتظار کوي خاوند مړ شو پته نه لګي ورک دی جیل کې دی دی به 25 کاله صبر کوي دا د امام ابو حنیفه مسلک درته ښیم او دې نه علاوه یقین سره که تا ته پته ولګېده د نورو مسلک دا دی چې بیا نکاح کېږي خو که لومبنی میړی بیا پیدا شو نو ښځه به دماغۍ ښځه به دماغۍ الا ما ملکت ایمانکم جهاد کې دې ښځه ونیوله او د هغې خاوند شته داسې ښځې سره وینده هم جوړولی شي چې او که مسلمانه شي نو نکاح هم کولی شي اگر که خاوند یې ولې نه وي ځکه چې خاوند یې کافر دی او دا تا په جهاد کې نیولې ده کتاب الله علیکم دا د الله طرف نه حکم دی دین علاوه الله فرمایي واحل لکم ما وراء ذلکم دین علاوه تاسو ته جایز دي وما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه څومره چې تاسو طاقت رسېږي څومره مهر خامخا ورکوئ مهر د نکاح دپاره شرط دی خپل طاقت مطابق مهر به ښځې ته خامخا ورکوئ دې نه بغیر تا ته ښځې سره کوروالی جایز نه دی ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة مهر دې مقرر کړو په خپلو کې یو بل سره رضا شوئ خیر دې زه معافي کومه خیر دې زه یو په دې بله قدر کومه هر څه باندې چې تاسو ښځه خاوند رضا وو د هغې دپاره جایزه ده خو مور پلار ته نه ګورې او ښځې چې واده شي که نه واده شي میاشت پې تېره نه وي نو چې پلار کره لاړ شي پلار کور نه به شی پټوي چې په ښکاره نه ورکوي په پټ یې خاوند کره وي هغه یې بیا خپل کور ځکه چې کور یې مو مغه شي او چې کله واده کوي د پلار ورته وایي یاره ته زما لور یې او ما سره کوه او موږ یې خرڅه وو الله دې موږ معاف ومن لم یستطع منکم طولا که څوک طاقت نه لري د نکاح د آزادې ښځې سره محسنات ګورې دوه معنې دي یو معنا د محسن یا د حسن یا د حی صوت نون کیله ده کیله او کیله مطلب خاوند په ګیرې کې ده دا د خاوند په کیلې کې ده دویمه محسنه ښځه چې هغه آزاده وي خاندان ورته میلاو دی د خاندان په کیلې کې دی خاندان په کیلې کې دی نو داسې ښځې سره که ته نکاح نشي کولی نو بیا وینې سره وکړه خیر دی وینې سره وکړه خو د هغې سره چې نکاح کوئ والله اعلم بایمانکم
بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن دا وینده چې چا سره ده د هغې په اجازت به نکاح کوي وآتوهن اجورهن دې ته هم خپل اجر یعنې مهر ورته ورکوي خامخا خو شرط دا دی نوجوانانو خاص کر واورئ محصنات نکاح کې راوستونکي دي غیر مصافحات مستی ویستونکي نه وي انټرټینمنټ کوونکي نه وي دلګي کوونکي نه وي اسې وخت تېروونکي نه وي ولا متخذات اخدان او د یارانو نیونکي نه وي داسې ښځې سره به نکاح نه کوي که هغه وینده ده او که ازاده ده دغه چې هغه طرف یارانه کوي دا به تا ته سبا مشکل جوړوي دا به تا ته مشکل جوړوي وان حسنه که دا وینده دې بیا په نکاح کې راوسته او بدکاري وکړله آیت نمبر تقریبا 25 دی نو دا وینده د دې سزا به بیا نیمه وي لکه 100 کوړو په ځای به 85 او د رجم په ځای به 100 کوړي لکه چې دې ته دوه حفاظت نه دي میلاو یو حفاظت د خاوند دی یو حفاظت د خاندان دی نو ښځې د خاندان نه شرمم بدکاري نه کوي او د خاوند د شرمم بدکاري نه کوي نو دا خو وینده ده د خاندان حفاظت خو شته نه شرم او کافرو کې پاتې دی نو دې وجې نه سزا به یې نیمه وي نو رجم په کیدی نه شي نو 100 کوړي وي 100 کوړي وي خو حکم پکې دا دی ذلک لمن خشی العنت منکم دا وینځ سره نکاح تاسو کې هغه چاته اجازت دی چې خپل خواهش باندې پابندي نشي لګولی صبر نشي کولی که صبر وکړئ نو دا ډېره ښه خبره ده که صبر وکړئ نو دا ډېره ښه خبره ده وإن تصبروا که صبر وکړئ ډېره ښه ده آیت نمبر 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم یو بل باندې مخورئ ها تجارت کې یو شی ته اخلئ ترې خرڅومه زه ورته دواړه پرې راضي یو 10 روپۍ ګټم که 100 روپۍ ګټم دواړه پرې راضي یو البته بازار کې چې کوم حکم حکومت ورکړی وي دا اولي الامر دی هغه حکم نه به زیات نه اخلئ هغې نه به زیات نه اخلئ کله چې اطیعوا الله واطیعوا رسول واولي الامر منکم او عام طور باندې چې خپلو کې جای او خوشحاله نو خیر آیت نمبر 29 ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما خپل ځان نه په خپله مه قتل کوئ خودکشي مراد او یو بل مړ کول هم مراد دي خودکشي بارے کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حق نه و دا د بدن چې د خودکشي وکړه او د لپاره به سزا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه نه ده کړې او امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې تاسو کې کوم عزتمند خلک دي هغه به داسې سړي جنازې ته نه ځي چې خپله خودکشي وکړي څنګه چې د خپل ځان په خپله مړ کړو بیا الله تعالی فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به آیت نمبر 23 سورۃ النساء 32 زنانو سیدا سوال کړو چې الله تعالی دا ټوله قرآن کریم کې خطاب د مذکر دی زموږ یادو پکې ذکر نه دی کړی نو الله وایي داسې تمنا مه کوئ چې الله تاسو باندې چاته احسان ورکړی ها الله نه فضل غواړه خو ښځې ته اوس اطمینان ورکوي چې واسألوا الله من فضله الله نه خپل فضل وغواړئ وللنساء نصیب مما اکتسبنا یا زنانو تاسو لپاره هم بدل دی دا عمل چې تاسو وکړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې 3 شیونو ضمانت ما ته ښځه راکړي جنت ضمانت ورکوم غاښونو منځ کې یعنې ژبه خپو منځ کې یعنې پرده او د خاوند په غیر موجودګي کې د خاوند مال حیا حتی کې چې بشتره چټو بشتره د دې حفاظت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ښځې تاسو د جنت ضمانت ورکوم نو نور څه غواړئ دی نه خامخا د نورانو ذمهداري ولې غواړئ بیا الله تعالی فرمایي چې هر چا دپاره ما مهر مقرر کړی دی والذین عقدت ایمانکم آیت نمبر 33 چا سره که تاسو قسمونه یا وعدې خوړلي هغه وعدې
ورته پوره کوي میراث کې هغې ته حق ورکوي الرجال قوامون علی النساء سړي به په نرانو مشران وي مشرولي به سړي ته حاصلوي ولې دوه وجې الله ښودلي دي یو دا چې ما سړي ته فضیلت ورکړی دی دویمه دا چې سړی کاروبار کوي ګټه کوي نو چې پیسې ګټي پکار دا دی چې مشرولي دې نه وي والصالحاتو نیکانې ښځې قانتاتو تابعدارې ښځې حافظاتو للغیب بما حفظ الله خاوند نه بغیر د خاوند حفاظت کوونکي د شرم د حیا او د مال الله وایي دوی دپاره جنت دی بل حکم واوره واللاتي تخافون نشوزهن داسې ښځه ده چې بدخویي نه یارېږي د نشوز په معنی چې ځان پوهېږي که نه بیا په ښځې پوهېږي چې دا کومه ښځه ده نشوز وایي عربۍ صورت بقرې کې دا ذکر کړی دی چې خپل خره ته وګوره دا کوم خر چې مړ شوی دی کیف ننشزها څنګه دا غوښه پېښېږي په دې هډوکو باندې نو پښتو کې څه مطلب دی چې که ښځه بیا در سره نیغېده نیغه وه یعنې تابعداره نه ده مقابله کوي نو بیا احکامات دي پښتو کې واوره وخت مختصر دی هغه دا دي اول دا ټولو نه بل حکم دا دی چې واهجروهن فی المضاجع نه واللاتي تخافون نشوزهن وعظوهن اول ورته نصیحت وکړه نصیحت باندې سمه نه شوه واهجروهن فی المضاجع کټې نه بېله کړه کمره دې نه بدله کړه چې دواړو کمرې ته راسمه نه بهر تمله پیټه کې تمله کور کې کور نه وباسئ ما په ګډو بشتاره دې بېله کړه بیا هم سمه نه شوه واضربوهن بیا یې ووهئ خو د وهلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ نه د وهلو منع کړې ده او داسې مسواک یې نیولی و چې دا بټ به نه اوچتوئ انسانیت چې پکې وي همدومره وهل هم ډېر دي او چې یو ور انسانیت نه وځي نو بیا خو په وهلو نه څه کېږي بیا هم سمه نه شوه یعنې په دې دریم کار هم سمه نه شوه نو بیا به څه کوئ بیا به تاسو یو حاکم د ښځې کور نه او یو حاکم به د سړي د کور نه فیصله کوونکی دا دواړه به مقرر شي اختیار به هغوی ته ورکوئ دا فیصله چې هغوی وکړله دا دواړه به مني که فیصله د طلاق وه که فیصله د خپلو کې وخت تېرولو وه که فیصله د خرچې وه که د دوی خوښه وه او خوښه یې نه وه هر صورت کې به د دغو دوه کسانو خبره بیا مني خو دې حکمن بعلی و حکمن بعلیها نه مخکې آیت کې آیت نمبر 34 کې الله فرمایي چې که سمه شوه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا که چېرې خبره یې ومنله بیا ورته بانې مه جوړوه بیا خامخا ورته بانې مه جوړوه که تاسو یېرېږئ نو بیا حاکمان مقرر کړئ بیا آیت نمبر 36 دی الله عبادت وکړئ شرک مه کوئ مور پلار سره نیکي کوئ خپلوانو سره نیکي کوئ یتیمانانو سره نیکي کوئ مسکینانو سره نیکي کوئ او خپلوانو سره هغه ګاونډي چې خپل هم دی او هغه ګاونډي چې پردی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله لا یؤمنو قسم دی چې مؤمن نه دی هغه سړی چې ګاونډي ورنه په تکلیف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته جبرائیل علیه السلام ګاونډي باره کې دومره ډېر راغی چې ما وې چې مال کې به را سره شریک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې قیامت باندې یقین ساتي پکار دی چې ګاونډي دی هغه نه خوشحال وي والصاحب بالجنب څنګ ملګري سره ښېګړه کوه وابن سبیل او مسافرو سره وما ملکت ایمانکم او هغه چې تاسو ښي لاسونه مالکان دي په دې کې ستا ټول نوکران مراد دي ډریور دی والي دی وینده ده غلام دی وغیره 15 منټه مختصر پاتې دي په هغو 15 منټو کې 2 منټو کې درته ښایم یو لفظ نن تاسو دپاره ما کفر خوښ کړی و کفر په قرآن کریم کې 525 کرتې راغلی دی 525 کرتې 3 معنی دي خپله معنا پټول سورت فتح کې الله فرمایي یعجب الکفار کروندګر چې دانې پټوي قرآن کې په 3 معنو راغلی ده ناشکري
دې کې یکی یو آیت تاسو واورئ په دغه آیت کافي دی چې الله تعالی فرمایي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم دا به دې یهودیانو به داسې چل کوو چې جګړه خو الله حرامه کړې وه نو دوی به د اوس او د خزرج په منځ کې جګړه وکړه بیا د قیدیان ونیول د قیدیانو به فدیه اخیسته بیا آیتونه ډېر دي خوږ مختصر دی دا یو آیت وایم نو فدیه بیا اخیسته نو بیا به ویلې چې هلکه دا فدیه خو حرامه ده وایي ولې کتاب کې ویلي دي چې فدیه اخله نو د فدیې دا خبره به منله او بله به نه منله نو چې بله یې نه منله الله ورته څه وایي دغه آیت واورئ و دا د کفر دپاره دا آیت کافي دی افتؤمنون ببعض الكتاب سورة بقره آیت نمبر 85 خامخا کور کې وګوره او ښه پې ځان پوه کړه آیا تاسو منئ دنه خبره د کتاب وتکفرون ببعض او دنه نه منئ کم چې ستا په مرضي دی دا حکم منئ او کم چې ستا په مرضي دی هغه نه منئ وما جزاء من يفعل ذلك منكم د داسې سړي به بدل څه وي الله تعالی فرمایي حلوا خوږه نه خوري وینه نه ورکوي وغیره وغیره نو تاسو خپله ښه پوهېږئ نو الله فرمایي سزا یې څه ده خزي فی الحیات الدنیا ژوند کې به شرمېده وي ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب قیامت په ورځ به شدید ترین عذاب ته ورچولی شي چې مزاج مطابق مني او چې کوم د مزاج مطابق یې دا نه مني الله نومونو کې نوم دی الحلیم حلیم دا لفظ خاصی 25 کرا کې راغلی دی الله دپاره 15 کرا کې راغلی دی د دې معنا دی حلم اسانه سره په یوه کوشش کومه سره د غصې نه صبر کول ګناه ثابته شي یا الله تعالی صبر کوي ګناه ثابته شي یا صبر کوي او دا صرف د الله ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله نه زیات صبرناک په بدلې کې بل څوک نشته خلک ورته کنځلې کوي او الله رزق ورکوي خلک شرک کوي الله رزق ورکوي دا تا ته چې کومه موقع د توبې میلاو دی مسلسل 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 او بیا مسلسل ګناهونه کوه 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 ستا د مر په منځ کې این په دې موقع کې دې وویلې الله ماته معافي کوه ستا د مخکیني ګناهونه الله وایي زه حلیم یمه ما په زړه کې هغه نه کېږي ما په زړه کې دا نه کېږي او دا د ابراهیم علیه السلام صفت هم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هم و او رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې آیت تاسو ښه اورېدلی هم دی چې ټوله شپه یو آیت یې تلاوت کړی و تلاوت دا و اوس تاسو صورت مایدې کې دلته قاري صاحب نه واورېدو ان تعذبهم فانهم عبادک اے الله تعالی کدی خلکو ته سزا ورکوي نو دا خو ستا بندګان دي وان تغفر لهم او که ته بخښنه وکړې دوی ته فانک انت العزیز الحکیم نو ته زورور یې او خاوند حکمت ولئ یا الله ستا بندګان دي سزا مه ورکوه یا الله ستا بندګان دي سزا مه ورکوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه ابراهیم علیه السلام ذکر هم دی الله دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك